بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي، لأن الحبس للتهمة ها هنا، والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة. غوكش يودجي باب د کفالت روان دي. من پکې دا مسله ذکر کړې و کفالت بالنفس کې، چې په حدود او قصاصو کې امام صاحب رائے دا کفالت بالنفس نه دی صحیح. نو دا مسله ذکر کړي چې وسړي باندې په حد قذف کې دی، خو وګوره لکه په حد قذف کې یا په قصاص کې داوا وشي، مثلا د ماته د زنا کنځلي کړي او د زما ورور وجلې دي، نو امام سے وای کفیل خو بتنالو. نو سوال دا دی دغه کس د مدعا علیه به قاضي قید کوي د دې د پاره چې پوره گواهان د مدعی راولي، د قتل یا د قذف د پاره پوره گواهان راولي نه رسېږي. نو امام سے برای دا او قید کوي به خودم ردا چې یا د شهادت د باره چې کم دو شرایط دی، عادت او عدالت پاغي کې یا عادت موجود وي کم از کم دو کسان، اگر چې دغه عدالت نه ظاهر مستور وي او یا یو عادل گواہی ورکی، نو په دغه صورت کې به دا کس قید کوي. څو پورې به قید کوي؟ دې پورې چې مدعي گواهان راولي، حد به جاری کی او یا گواهان را نه ولي پریدي. یو بربه ما امام سے ویل کنا چې په حدود او قصاصو کې کفالت بالنفس نشته، چا باندې چې تهمت د حد قذف ولګي هغه نه کفیل اخیستل نشته، چا باندې تهمت د قتل ولګي هغه نه کفیل اخیستل نشته. خو نه دغه کم کس باندې چې تهمت ولګېدلو د سره بڅکو قید کولای شو د بوره گواهان راوستلو پوري کنه. امام سے وی ترغی قید کولای شي، خو قید کولو د بارم ضروری دا چې یو عادل گواہی ورکی چې لکه کنځلي کړی دي، قتل کړی دی، یا دو مستور الحال گواہی ورکی. نو کداغه گواهین د دو مستور الحال یا د یو عادلم نوي د به قید کولای هم نشي. پوه شولې په نور خبره کوم نه حبس کیږي بنه په کفالت کې حتی یو شهادت شاهدانی کفیل خود نه شي اخیستل کنه چې نه شنو حبس قید کوو به کنه. مسله بده کېده امام سے وی قید کولای شي، خو چې دغه دو قسم کارونو کې یو شي حتی شهادت شاهدانی مستورانی علا به قید کوو چې گواہی ورکی دو گواهان مستوران معنی چې دغه عدالت او فسق نه معلوم پته نه لګي، او شاهد عدل یا یو گواهی خو چې عادل وي، یعرف القاضي چې قاضي دغه عادل پیژني هغه پیژني. مولوی صاحب دلته عادت او عدالت کې ولې ضروری دی؟ وجه دا د کس چې قید کوي تهمت په وجه قید کوي چې د زنا کنزل کړي د ځکه قید کوو، تهمت د فکرې شي حد قذف صحیح ثابت شي به حد قذف 80 کوړې ولګو د معنی تهمت د قتل له قتل نه قید کوي. که صحیح قتل ثابت شي چې به قتل قصاصا ملکو نه هدایت دلته شرک تهمت دی، او تهمت کې سړی کته قید کې نه غیر پر ضروری ده چې یا بدوا مستور الحال گواهان وي او یا به عادل وي. لأن الحبس چې دلته لري تهمت د وجه نه ها هنا دلته او تهمت تثبت او تهمت ثابتيږي به احد شطري شهادت په شهادت بدو اجزاو کې به یو جز کم دي. شهادت کې شرط عدد او عدالت دواړه دي، کم از کم دو سړي به یا یو سره دوه خزي ورسره بچم وي عادلان بم وي، چې دوه کې خو یو وي کنه یا خو عادت وي یا عدالت وي. بخلاف الحبس په باب الاموال، ها یو سړي باندې د مال په باب کې تهمت لګېدل، مثلا د مال پټ کړی دی او بوره ثابت نشو، ناغه چې قید کې کنه چا منشي د مال تهمت دی، هغه په دوه مستور گواهانو په گواہی نشي، او یا د یو عادل کس په گواہی باندې قید کوله نشي. وجه څه د مولوی صاحب اصل کې چا باندې چې د مال تهمت ولګي د مال، نو الته قید کول د اخیری سزا ده، اخیری
اخیری سزا چې ده کنه هغه په عادت صرف عادت یا بسر بدلت نه ثابتېږي چې موږ هغه سزا ورکو قیدی کو او پورا عادلان گواهان به یو کم مسکندو به یو سره دوه خزي پوه شو لیکنه او دلته زمنګ مسله کې دا خو اخیری سزا نه د اصل سزا خو یا قصاص ته که ثابت شي او ثابت شي او یا هدي قذب دې کې چې ثابت شي نو په باب د اموالو کې قید کول اخیری سزا ده او اخیری سزا چې د انتهایی سزا غیر بار پورا د شهادت شرایط وکړ دي او دلته د بورا سزا نه د اصل کې تهمت په وجه ګیرو پته ورستو لګی چې کاری کړي کنه دې کړي کنه ونه رسیدلې بخلاف الحبس في باب الاموال په خلاف د دې کې چې قید کوي په باب د اموالو کې ولی لانه زکه باب د اموالو چې دا نه حبس چې ده اقصى عقوبه دغه انتهایی سزا ده فيه په باب د اموالو کې دا انتهایی سزا ده فلا يثبت حبس من ثابتيږي په باب د اموالو کې الا بحجه كامله مگر دا چې مکمل حجت وي تاسو په شولې مسله باندې کنه به وي زګنه مخکي نو باب د اموالو کې اخیری سزا سره قید کول عمده سزا ده نو نه دا سزا بالا ورکه چې جرم خو ثابت شي کنه او په دغه حد قذف او قتل کې هغه کې دا اخیری سزا نه دلته سزا خو قصاص ته یا اسی کوړي وهل دي دا قید کوي ولې دا د تهمت په وجه قید کوو نه تهمت یو د څه شی دی چې د اخیری سزا نه دغه به سره بدت یا سره بدالت منیم ثابتېږي او ذکر فی ادب القاضی او ذکر دی د مبسوط په ادب القاضی کې او ذکر امام محمد ذکر کړی دی په ادب القاضی د مبسوط کې ان لا قول ما اکبر وګوري چې د صاحبانو درای موافق به قید کوونه په دې حدود او قصاص کې قید کو بینه ولی او هو په حدود کې خاص حد قذف کې هم مسله کې روانه ده او په قصاص کې الته کفیل غستل شو کنه پرون مسله خیره دې راشي وا چې صاحبانو بنظمانی په قصاص کې او په حد قذف کې کم کې چا قلب دوی کفیل ترنه مدعلین غستل شي چې کفیل د غستل شي قد کول د ضرورت دی بس په کفیل کار کیږي کنه او امام سیویل کفیل د نشه غستل نو راشه تر کسی پورا کېدو پورې قید کړ اورا ان لا قولهما فقول صاحبانو باندې لا يحبس في الحدود حدود کې باندې قید کیږي او په قصاص کې بشهادت الواحد کې یو عادل هم گواہی ورکي ولی لحصول الاستساق دا قید کوي خلک د دې لپاره چې مضبوطیا راشي بداوه کې ودل د مضبوطیا شته کنه طریقې بل شته سره لحصول الاستساق بالکفاله هغه دا چې حاصلېږي هغه استساق په کفالت سره تاسو په شولې قال د قدریم ولا فرمای امام محمد رحم الله فرمای والرهن والكفاله جائزان في الخراج الاكبر وګورئ مسله دا خراج خطا څه پیژنې کنه ادمه کې کم ټیکس وی هغه یو سړی باندې پاتې دي نو هغه نه په دغه خراج کې کفیل نیولې شي کفالت کفیل بالنفس ویا نیولې شي هغه تداویل شي چې رهن کېدا شکل دي خراج راوړو به واپس درکو کول شي دا یو دام کول شي نو په خراج په عوض کې کفالت به نفسم ټیک دی او د خراج په عوض کې رهانم صحیح دی پوه شوي مسله باندې وته وګورئ ورهن والکفاله جائزان فی الخراج خراج کې صحیح دی الکه کفاله په کې ول صحیح ده وای کفاله ال صحیح کیږي چې چا باندې دین وی او مطالبه د بندګانو د طرف کیږي چا باندې دین وی مطالبه کیږي دا غنه نو بل کس تغه کفیل جوړ شي نو زم ذمه الى ذمه فی المطالبه را لکنه دا سره سره د بلنم به مطالبه کیږي دلتم دا یو دین دی کنه خراج دین دی مطالبه ته د حکومت د طرف کیږي بندګانو طرفه فقراء د تپویږي کنه مطلب حکومت والا کوم ټیکس راغونډیدون کی دي کنه اته مطالبه کوي کنه چې کوي نو هغه نه مطالبه کیږي داغه د طلب بل کفیل جوړ شي نو هغه نه بم کیږي نظم ذمتي لزمتي فی المطالبه ټیکس نه رسېږي او رهن بیان برا شراله هر غشي کې رهن کې خودل صحیح هر غشي کې کچره هر حق کې رهن کې خودل صحیح وي کاغه کس حق نه ادا کوي چې د دې شی مرهون نه د حق ادایږي وشي دلته هم د صحیح ده د خراج یو حق دی کاغه نه ادا کوي یو شی د برهن کې کیده چې دا غینه به
ادایګي ممکن شي. نو رهن د بار دا شرط دی چې د کم شي نه د کم شي وز جوړېدل صحیح ال د برهن دي کله د وس وز جوړېدل صحیح دي د خراج. نو وی ګوره لانه دا خراج چې دا یو دین دی مطالبون به د دې مطالبه کیږي او د کم دین چې مطالبه کیږي د بندګانو د سیړه نو هغه کی کفالت بالنفس چې کینو ور سره ممکن الاستيفاء د دې حق اصولي د بل شي نم کېدل شي د خراج د یو حق د دې اصولي بل شي نه کېدل شي کنه بل شي کمرهن کی خغه اصولي وکوران کې دا قاعده ده چې دا یو حق چې دا غي اصولي د بل شي نه کېدل شي کرهن کې خودل شي مدام سي شو ولانه دين مطالب به دا تاسو کفالت سره ولګوي ورهن والکفالت سره ولګي او ممکن الاستيفاء بدرهن سره ولګي. نو کله چې دا یو داس د خراج داس یو دین دی چې مطالبم د دې کیږي او د دې استفاده بل شي نه ممکن هم ده. نو بس فیمکن ترتیب موجب العقد نو ممکن دی چې د عقد کم موجب دی غو مرتب کو موجب د رهن چې کم دی هم مرتب کو او موجب د کفالی چې دی هم څه کو مرتب کو هغه څه چرهن کې خودل دي صحیح شي او کفیل بالنفس دی صحیح شي نه به مرتب کو پوهیږي کنه په یار. کله چې دا دین دی دا خراج دا سي دین دی چې د دې مطالبه کیږي یو دا خراج داس یو دین دی چې د دې دین حصولي د بل شي نه کېدل شي دوا صحیح شو. نو بدی خراج کې رهن او کفالت ټیک شو اور رسیدلی نو چې کله رهن او کفالت ټیک شو نو د رهن او د کفالت چې کوم حکم دی بم به مرتب کو هغه دا چې رهن بم به کې صحیح کیږي او کفالت بم به کې دغه مسله ده. نو ممکن دی مرتب کول موجب د عقد د کفالت او د رهن علی په خراج باندې علی کې لاندې څه لیکلي اټی لیکلي که سی لیکلي صد ها ضمیر للعقد تراجی کړي کنه او فيهما کې ها علیه کې ضمیر عقد تراجی کړي صحیح د سم صحیح کیږي خراج تراجی کوم ټکیږي تاسو لوګو غوري اول عقد تراجی کو نو ممکن دی مرتب کول موجب د عقد علیه په عقد باندې د عقد کوم حکم دی په مرتب کول شي. عقد څوک دی موجب د عقد یعنی حکم درهن او د کفالت یادی دا مرتب کول شي علیه په عقد باندې یعنی په کفالت او په رهن باندې فيهما په رهن کې او په کفالت کې او کاله خراج تراجی کې ما بخل وران ډیر نه ورانیږي مخکې راځي. قال امام محمد فرمای ومن اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا اخر فهما كفيلان كفلت بالنفس اخري مساله دورته متوجي شي ما بدي يسباني قرض پوريو هدايت ويلزي كفيل شو كفيل بالنفس ما ولټیک د زبې درته حاضرو ما ايو كفيل بالنفس شو بيدي ياسين ويلزم شو لك زم كفيل بالنفس شو ما حاضر زبې درته حاضرو ما ندواله ټیک دي ځکه کفالت بالنفس د لپاره د مضبوطیای نو که یو ذمہواری واخیستله هغه سره مضبوطیږي نو که دوه واخیستله نور مضبوطیږي او مطالبه حضرت یوسف نم کولای شم د هدایت نم دي کې تعدد شته یاسین نم کولای شم قبل را لې غنم کولای شم پیږي کنه وګورئ ومن اخذ من رجل که یو کس واخیستله د بل سړینا كفيلا بنفسه كفيل بنفسه واخصل ماذا يسبن كفيل واخصل هدايت ثم ذهب بيد رب الدين شديد قرض ولا زلال فاخذ منه كفيلا اخر الذي يسبن بل كفيلا واخصل ذا يسينم فهما كفيلان دوار كفيلان شو ولي لان موجبه زكى موجب عقد كفالت اغا التزام د مطالبه دي چا چې ول زکه فیل جوړېګم بزان مطالبه لازمه یلکه قرض خو معنا مطالبه کول شي داینا وهي متعدده او دا مطالبه متعدده کېدل شي ونم ز مطالبه کول شم بل نم کول شم بل نم کول شم. مقصود د کفالت څه دی عقد کفالت هغه التوثق د مضبوطواله او بالثانيه او چې کله دویم کې فیل جوړ شو کنه نو یزداد التوثق مضبوطواله نورم زید شو فلا يتنافيان دوړو مینس کې سمونافات نشته بلکې قدرې مراله او کفیل جوړ شوم لا خره
یو کنه یو نه میکو مخکې مې دی ونه وصولي کولای شو ولا چا باندې چې قرض چې کله یو کفیل جوړ شو اوس مې د دوونه کولای شو چې کله بل جوړ شو اوس د دریونه کولای شو چې بل جوړ شو بل نیم کولای شم نو ما ته بکی ګټه ده تاسو وایي شولې ترزیز یې پورې ولې چې د کفالت بالمال کفالت بالنفس بیانو وسره د کفالت بالمال بیان کوي واوري ازما په دې سب باندې پیسې پوری دي او هدایت وای دغه پیسو د زم کفیل شوما نو بس حکم دار زید یوسف نم وختل شمه هدایت نم وختل شمه نو ما ته بده کوم غټه ده پویږي په تو ګورئ واما الكفاله بالمال اوه کفالت بالمال کی صاحب د قدرت بیان کړي که هدایت ویل چې ستا په یوسف کم 100 روپۍ دي دا غیزه کفیل ټیک ده معلومه پیسې او کچری مقفول به مجهول وکنه ام سیدا ما ته وای په یوسف دي کمه پیسې پوری دي بس دا غیزه کفیل څومره دي پته نه لګي خو بس څومره دي بس دا غی چوم کنه دوړه سیدی کا واما الكفاله بالمال نفس مساله فجائزه کفالت بالمال جائز ده الک مال چره مقفول به کدا مجهول نو به وای معلوما کان المقفول به مقفول به ک معلوم او ک مجهول دواړه صحیح ده خو شرط دا دی مولوی سم چې زما په دې سب باندې دیني صحیح وي کا دا پکې شرط دی کفالت په شریعت کې یو شرط دی چې دا دین به کم دین وي دین صحیح تعریف دار د سي دین چې دا غي د خدمتو دوه طریقې یو ادا د یوسف ماته پیسې راکی او یو عبره زی بری کما نه د کم دین د ختمېدو چې فقط دوه طریقې غي د ویل کېږي دیني صحیحه او چې کله به کې بل طریقه مو نه غو به دیني غیر صحیح دی هلته به کفالت نه ټیکيږي لکه مکاتبت یوسف زما غلام دی ما مکاتب جوړ کو چې ته 100 روپۍ راوړه ته بازار دي د باندې 100 روپۍ دي ودا 100 روپۍ دیني صحیح نه دي ولې دلته د دوه طریقو نه علاوه بل مشته کنه یو خو اداره چې 100 روپۍ راکی ادا ده یو عبارت ازي بری کما ده که بس زب اسماء فکرم د سیمه آزاد کړي دوه یو بل مشته کنه هغه دا چې مېش مو ته کړي دا بکی روپۍ را برابر نه کی واپس ته غلام جوړ شي څو طریقې شوي درې نو دا دیني صحیح شو که غیر صحیح نو شرط دا دی کفالت بالمال ټیک دی خو دغه مال کم کې چې کفالت کوي دغه دین صحیح وي اما الكفاله بالمال فجائزه معلوما كان المكفول به او مجهولا خو اذا كان دينا صحيحا کله چې دغه دین وی دغه مال د دین دغه کم قرض یې پورې دی دغه دین صحیح وي مثل یقول لك وسګور کنه مثالونه تکفلت عنه ب1000 هدایت وی زکفل شم د یوسف د طرفه ما ته وی د زرو د معلوم مثال له او د مجهول او بما یداغ پیسو کفیل شما لک ما ته وی چې استادی علیه باغ باندې څومره دی مجهول دی او بما یدرکو کا یا هغه چې ستا راضی فی هذا البیع بدغه بیع کې باغ باندې د کفالت به در کوي ادي مثال خجی ما ته هدایت وای پدې یوسف باندې مبیا خرڅه کمې پیسې دي هغه ذمہواری مکانه لئن ابن الكفاله وسوال لري چې کفالت په مجهول کې ولې صحیح کې یار چې یوسف هدایت ویل په یوسف دي څومره پیسې دي دا غیزه کفیل دا خو مجهول لدی کې ولې صحیح ده نو جواب مبنا بنیاد د کفالت د په اسانتیا باندې ده نه دي کې د الګ الګ جهالت چره د سپروان نه کوي اورا لأن مبنى الكفالة على التوسع بنا د کفالت په پراختیا ده فيحتمل فيه الجهالة نو فيتحمل ده کنه فيتحمل فيه برداشت کی په بده کی جهالت يسيره وعلى الكفالة بالدرك اجماع بل اورا کفالت بالدرك اجماع ده کفالت بالدرك مثال څه ده ما ته ګورې زری دي سبنا کدا کتاب اخلمه حضیریګه مپردی را باندې را خرڅن کی غل شان دي هدایت راته وي مړه کتاب تیواله کڅو کې مستحق روتلو سره پیسو زموار دې ته کم کفالت وي کفالت ابدي اجماع ده اوس زه څومره روپو باندې سب نه کتاب علم د دې پته هدایت ته نشته هم ته وي بس کچري د دې کتاب مستحق روتلو کنه استاد پیسو زموار زما پیسې څومره دغه علم نشته بهم ټیک ده
كما ان يقول للمشتري انا ضامن للثمن ان استحق المبيع پیږي کنه د اجماع د ووري وعلى الكفاله بالدرك باندې اجماع ده وكفى به او کافی دغه کفالت بدرک حجت په اعتبار سره وصور بدل وصور كما اذا قبل بشجه الاكبر وګوره دی سب زخمی کړی ما نو دې زخ خطا انخه دې زخم کې بدمانه څومره پیسې لازميږي ارش پته لانه لګي او د هدایت وې دغه زخم د پیسو ززي مواري ما د ارش کفیلی شوما دا ټیک ده حالان کې دا مجهول لیکا کې دې چې د زخم نه زمل شمه نو وردیت بل لازم شي او مړ نشم نو به د زخم چې کوم دیت دی بل لازم شي کمار شته لګي پیسې نو سلګي پیسې دي کړي دي مجهول دي کنه دي به هم ټیک دي وګورئ وصار كما اذا كفل یو سړی کفیل جوړ شي بشجتين دیو زخم صحت الكفاله کفالت صحیح ده اگر چې وین احتمالت السرايا اگر چې احتمال لا شجت لري السرايا ته چټول بدن ته خور شي او سړی وفات شي والاقتصار او د اقتصار هم لري چې کوم زخمی دي هم بدی بن شي او نور مخکلل نشي تاسو پوه شولې مخکلل شي وشرط قدري ملا شرط ولا قولو اذا كان دينا صحيحا لقول يو كان دمتن دي اي يكون دينا صحيحا ومراده مراد دينا دادي الله يكون بدل الكتابه چې دغه دین به بدل کتابت نوي زګه غدين سيانه دي ما بیان وکړلو وسياتيك في موضعه ان شاء الله تعالی تبع راشي بدل کتابت کی کفالت ټیک نه دي زګه غديني غیر صحیح دي د دوه طریقو نه علاوه بل طریقه مشته قال د قدرت مولا به بیان کوي والمکفول له بالخيار برو غوري زما په یوسف پیسې پوری دي زر هدایت ویل ز کفیل ما ټیک شو کنه نو اسما ته خيار د مکفول له ما ک مکفول عنه یوسف نه غواړم او کفیل هدایت نه غواړم دواړه سیدا مکفول عنه تاصیلم اصلم وی کړه اصل نه غواړم ټیک دا او کړه کفیل نه غواړم سیدا او دام نه د غوړي چې یوسف نه میوغو خپل د دې مطلب دا نه دی چې هدایت نه وسنه شمه د کفیل نه بهم شمتي کې هدایت نه مطالبه وکړه کفیل نه نو مطلب دا نه دی چې یوسف نه شمه د نیم کولای شمه ترڅو چې ما تخپل حق نه وی میلاو والمکفول له چې قرض خوا داین دا بخيار کړي ان شاء کا خو شي طالب الذي مطالبه دی وکي دا کسنا عليه الاصل چابن اصل دین دی مکفولن هو نه یوسف نه وان شاء کا خو شي طالبه مطالبه دی وکي د کفیلنا هدایتنا ولي عليك كفالت تاريخ سره اغزم ذمه الى ذمه في المطالبه انا د یوسف د ذمه سره د هدایت ذمه د کفیل ذمه زم شوله مطالبه کې ردوړ نه کولای شي ځکه کفالت چې اغزم د ذمه دي د کفیل ذمه الى ذمه د اصل د ذمه سره په مطالبه کې دوړ نه کول صحیح دي وذالک د غزم چې یقتضي تقاضا کوي قیام الاول چې د مطالبه د دوړ نه کولای شم کفیل لهم اصل لهم قیام د اول یعنی اصل بم لا قائم یغنم مطالبه صحیح وي للبراءه براءت بنوي دا غنه چې بس هغه بری شو نه ها که شرط ولګي د براءت چلکا ز کفیل جوړېږم هدایت وای خو غره دي سب نه به نه غواړي ما ول ز سیدا یا یوسف وای چې دا هدایت می کفیل جوړېږي خو غره ما به بری کې ما ول سیدا بس به سیدا کا خو اصل کې به دا کفاله نه پاتې کېږي دینه حواله جوړېږي حواله کې قانون دار چې کوم کستري حواله ورکړم ما به یوسف باندې پیسې پوری دي باب روان دي ان قریب او مال حواله راکړه د هدایت چې ما باغ پوری دی غنه وصولي وکا هدایت مرضی او زم مرضی وما مسوس حکم دار دا یوسف بریش حواله کې بری کیږي نو که کفاله لفظ استعمال شي او اصل به کې بری کې بس ټیک دا دینه به حواله جوړ شي لکه څنګه چې حواله کې را قانون دی چې مال یوسف حواله راکړه په هدایت باندې ورسره دا ویل چې زم ذمہواری ما نه دا وس حواله پاتې نشو لدا کفالت شو الفاظ ول اعتبار نه چاله اعتباري معنی ولا نو کفالت کې دواړه ذمہواری حواله کې فقط کفي کم اماني حواله وشي غزي مواري محالله ورته وای ښا سره بغزي مواري نو کچري ذمہواری په دواړو الفاظ کار څه استعمال شو کفالت دی او که ذمہواری په دغه فرع معنی وا الفاظ ارنګ استعمال شو کفالت دی حواله ده ما وګورئ
الا اذا شرط فيه البراء ها کشری شرط پکې ولګو شرط فيه که شرط ولګیدلو بدی عقد کفاله کې د براءت د اصل فهین اذن بدغه وخت تناقض منقد بشي د کفاله حواله به جوړ شي اعتبار للمانی ځکه اعتبار به مونږ چاله ورکو مانی ولا دا دویمه ماده ده کنه شرعي مجلد کې درېما العبره في لقوز المقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني الفاظ ومباني والاعتبار نشته معنی او مفهوم لري كما ان الحواله چې دا بشرط کله چې حواله ولګي بشرط الله يبرأ بشرط الله يبرأ به المحيل چې محيل چې حواله ورکون کې اصل سره یادای چې هغه ببري نوي يكون كفاله دي جوړيږي چا باندې چې قرض دی هغه نه بری نه کفاله شو ولو طالب احدهما ماذا مثلا کړي وا الکه ګوره دی مکفول له چې دیونه مطالبه وکړه نو د دې مطلب دا نه دی چې بل بری شو دواړو نه کولای شي او د دوړ نه په یو ظلم کولای شي ولو طالب کې چری مطالبه وکي مکفول له احدهما پدې مکفولن هو کفیل کې دیونه له به هم مکفول له لجائز ده اي طالب الاخر چې د اخر نه مطالبه وکي وله او در بار دام جائز ده اي طالبهما چې دوړ نه مطالبه وکي لأن مقتضا من ذکر من ویلو مقتضا د کفالت اغزم د زم او زمدار چې بس دوړو نه کولای شي بخلاف المالک لکبر وګړي یو مسله دینه مخالفه ده ما ندی یوسف کتاب غصب کو به ادریس رپاسې دل دی یوسف نه غصب کو د غاصب نه غصب کو او به کتاب هلاک شو اوس به قیمت د چانه غواړم توجه دوړو نه غوښتل شم دوړو نه خو کدیونه میو غوښتل بل بری شو کله اصل غاصب یوسف نه میو غوښتل د ادریس بری او کړي ادریس نه مطالبه وکړه یوسف څه شو بری شو وجه څه ولې چې به برګوري اصل کې غصب کې چې کله د مخصوم منه د چانه مطالبه کوي چې تاسو ما شه پټکړې هلاکړې د پیسې راکا دې کې زمنه هغه مالک هم جوړي دا کوم چې ته هلاکړې دغه ته مالک شو مال قیمت راکا زمنن سم کوي مالک هم جوړي نو چې کله ما دی ونه مطالبه وکړ نو هغه مې مالک جوړ کو دغه شي مالک شوم اوس بل مالک جوړول شم نه شم وسغه نه قصه ختمه شو بلنه نو کده اصل غاصب نه مطالبه وکړه هغه مې مالک کو غاصب الغاصب نه نشم او غاصب الغاصب نه مطالبه وکړه امې مالک کو وسره دی غاصب نه نشم او چې دا یو نه مطالبه نه کړی هغه کې ویلاري ونه کولای شم پوهې شوي به اورا بخلاف المالک بخلاف د مالک اذا اختار کله چې دا غوړه کی تضمین احد الغاصبین چې زمين دي چې بدوړو غاصبینو کې یو تضمین احد الغاصبین ولی لان اختیاره احدهما ځکه اختیار ولد مالک په دې دوړو غاصبینو کې دی یو يتضمن التملیک دا اصل کې متضمن دی تملیک لره چې دا مالک چې دی دا مالک جوړی منه په دې غاصبانو کې یو کم نه چې مطالبه کوي نو فلا يمكنه التملیک وس ممکن نه ده دی مالک لره چې دا مالک جوړ کی مینه ثانی د پاره ثانی نه مطالبه وي کې هغه مالک جوړ کی یوي چې مالک جوړ کو بل نشي تاسو خبره پیږئ کنه هر چې مطالبه د په کفالت کې هغه سره څوک مالک نه جوړيږي کما مطالبه د کفیل نم کوله نو مطلب دا نه چې مې مالک کو او ګراسیل نم کوله مطلب دا نه چې مالک مې کو نو مطالبه کې څوک مالک نه جوړيږي هر یو نه ټیک ده اما المطالبه بالكفاله چې دا نه تضمن التملیک لرنه د متضمنه فوضح الفرق دون منځ کې فرق را لې مړي څه پوه شولې په یو مسله دا وشوله چې کفالت بالمال جائز ده کفالت بالمال کې یادوما کمکفول به مال مکفول به معنا مال مجهول وي او معلوم وي دا وشوله دیمه مسله دا وشوله مکفول له کفالت بالمال کې د دوړ مطالبه کولای شي کریونه وکړه بل نه ختميږي دوړ په یو ظلم کولای شي درېمه مسلې ته وځو کېږي ويجوز تعليق الكفاله بالشروط کفیل جوړیدل په شروط باندې هم ټیک دي هدایت وای کپلان کې شرط موجود شو زبر دي یوسف د طرف پستا په پیسو کې کفیل ماته وای صحیح ده خدای کې به یو مسله زده کې کفالت په کفالت چې کفیل جوړیدل دا په شرط هم صحیح ده شرط پورې معلق کول خو شرط نه شرط مراد دی چې متعارف وي او کوم شرط چې غیر متعارف وي هغه کې به کفالت بالمال نه دی صحیح
رسی پی وګورئ دا ويجوز جائز ده تعلیق الکفالت معلق کول کفالت بالشروط شروط پورې خو شروط نه کوم شرط مراد دی لکه متعارف شرط کا مثل یقول لك هدایت وی کفیل ما بیات فلانا ما توي تا چې بدی یوسف کم شی ور خرڅ کو نو کمه پیسې په لازم شولې فعلیا پما الک فلانا نی ویلو یعنی معین سړیات کو مکفول عنه به معین وی دین دا معلومیږي اوس راځي یو مسله فتح القدیر ذکر کړی دا غي بیان کوم هغه دا والحاصل ان جهاله المكفول له تمنع صحه الكفاله وجهاله المكفول به لا تمنع مطلقا وجهاله المكفول عنه في التعليق والاضافه تمنع صحه الكفاله وفي التنجيز لا تمنع الاكبر وګورئ اوله مسله دا چې هدایت کفیل جوړیږي د چا نه جوړیږي هغه مکفول له وي کنه نو هغه مجهول او کفالت ټیک نه ده د سی وي لګو کېده چې مکفول له مجهول وي هدایت کفیل جوړیږي زما د پاره د یوسف نه یوسف مکفولن هو شو کنه او زه مکفول له شوم هدایت شو کفیل شو او غمال شو مکفول به وسره شي کچری مکفول له مجهول زما د طرف ما د پاره جوړیږي به کفالت نه ټیک لګد سی وای چې سب معنی د څومره انسانانو قرضې ذمہ دا ټیک نه ده دویم کما مکفول به مجهول کنا نتباق نه کوي دا وختي مسله تیر شوله چلکه ما ته وې ستبد 100 روپۍ وی دا غي ذمہ دا صحیح ده څو شو دوا دریم که مکفول عنه دا یوسف مجهولو نو به مسله دا کچری تعلیق صورتو پس به کفالت نه ټیک څنګه تعلیق صورت لکما ته وای په د باندې ته یو شی خرڅوا او د پیسې نه درکولې زی موار نه کما دې صورت کې معلومه ټیک ته او مجهول ما ته وای چې په چا باندې د څه شی خرڅولو پیسې نه درکولې شرط زبې ذمہواری مستق نه دی مکفولان هو مجهول شو او صورت هم د چاره د تعلیق دی ها کچری تعلیق صورت نو او بس به بچایي کا پوه شولې نو که مکفول له مجهول مطلقاً کفالت صحیح نه دی که مکفول به مجهول مطلقاً صحیح دی او که مکفول عنه مجهول نو که اضافت او د تعلیق صورت نه به صحیح کفالت صحت کفالت لره بعد جهالت معنی او وی او کنا تنجید صورت به صحیح وي او تاسو ګورئ اسلو یقول ما بیعت فلانا دلته مکفول له مکفولن هو معلوم دی ښا ما ته وی الکا ته چې بیا کې د فلان کی سره کوم پیسې داغه ستا پاغه وختلنو فعلیا وما ذاب لك یدسی وی وما ټول شروط دي ښا وما ذاب لك هغه چې واجب شي ستاره بار پاغه باندې فعلیا په دې شرط چې ستا باغه واجب شي او ما غصبک په دې شرط چې هغه غصبو کې ستانانو فعلیا پیسې بما یریګم تاسو پوه شولې الکا کفالت بالشرط جائز دی بار دلیل دا د آیات دی کنه یوسف علیه السلام اعلان وکړو یا داغه څوک اعلان کوون کېو چا چې غلو خیراوړو کم لوخي باندې چې وزن کو پټ شوی دی نو داغه د بار به حمل بعیرین دی یو اوخ معنی چې کوم بار د غنمو د خطام جوړیږي به ول ورکوما د دې کفیل شوم چا چې مراوړو زی کفیل شو نو ګوره شرط یې ولګولو په دې شرط چې غلو خې چاره وړو زه دغه د بار د یو بار د اوخ کفیل نو شرط سره جای شو کنه شو الګا تاسو ولکان صحیح نه ګوري صحیح حساب دی نه پیږي ګوري وتا ولصل فيه اصل بده کې قول د الله تعالی دی ولمن جاء څوک شرط کوي به بده باندې دی لوخه باندې هم هغه د بار به حمل بعیرین یو بار د اوخوي وانا به زعيم زداغي كفيل هميما والاجماع بل مساله بل دليل او اجماع مناقضه ده على صحه زمان الدرك دا وخت ویلیو په صحت د زمان درک باندې هم شرط ده کنه الک مبيت والا که څوک مستحق وروتلو په دې شرط چې څوک مستحق وروتلو به سوزي ذمہوار هم شرط ده کنه ثم الاصل وسرا شيء
اوس مسله دا ده چې هر شرط پورې کفالت معلق کول ټیک دي کنه نو ما وخت بیان کړو چې نه جی هغه شرط چې کوم مناسب شرط هو هغه پورې به کفالت کفیل جوړېدل معلق کول ټیک وي حکم چې مناسب ملایم شرط نو هغه پورې به صحیح نه وي پوهیږي به متعارف ملایم لک فرق پکې شته نه متعارف ټکي مو وایي ملایم وایي ها ځکه موږ شروع بیان مخکې کړو متعارف بیل شعر ملایم او مناسب بیل شعر ها ثم الاصل باصل قاعده کلیه دا چې انه يصح تعلیقها سید معلق ول کفالت بشرط ملایم پدې یو شرط پورې چې مناسب شرط وي لهدا کفالت سره مثلا دا درې قسم شرایط مناسب کېدل شي ما تلک برو غري څو قسمه یو شرط د وجوب حق د بار شرط لکه کفالت به در کې که حق واجب شو استاد پیسو ذمہ وار څه مطلب ما ته وی هدایت چاله کړی دي سرینه مبیه والا که چری مستحق وروته استحق واجب شو بس ذمہ وار یې مکنه که حق دی به واجب شو ذمہ وار کسانې غلا وکړه مخکې تیر شو کنه ذمہ وار حق دی واجب شو بس ذمہ وار نه یو دا د شرط چغی کې د وجوب حق شرط ولګي کستا حق واجب شو ذمہ وار یو شو او تو غره مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله لكذا كفيل وي اذا استحق المبي قدم مبي مستحق روتلو استحق جوړ شو ذمہ وار یو دویم اول امکان الاستيفاء لکبر وګړي د شرط ولګي چې هغه شرط نه د حق وصولي کیږي لکه هدایت وي چې کله د یوسف راغله کنه استاد پیسو ذمہ وار دا شرط وزد شرط د دین وصولي کیږي ځکه یوسف مقروض دی چراله زبط استا پیسې والم طالب درکم د شرط چې دا شرط کې فائدہ دی چې دا غینه وصولي کیږي د حق او لامکان الاستيفاء دا چې ممکن وي وصولي مثل قوله اذا قدم زيد زيد را له د زيد څوک دی او مقفولن هو دی کنه د وصولي کیږي څو شرط شو دا مناسب دی دریم کله چې د شرط ولګي چې الته استفهام متعذري الکه کچری دی سب اورک شو پیسې نه درکولې ذمہ وار څه مطلب داغه حق اصولي متعذر شوله ذمہ وار نه مناسب شرط دی خلک وی وای لمن قرض ورک ورلا کچری حق داغه نه اصلي د اورک شو ذمہ وار یې مکنه نو که حق دی به واجب شو ذمہ وار یو کراغله حق اصولي به کومه به وز کفیل جوړ شمه دا کله چې غراله زب کفیل جوړ شمه څه مطلب دا کله چې استفاده حق ممکنه شوله نو به زب کفیل ما دام سي شو او کله چې دا غنا استفا متعذر شوله ورک شو زب ذمہ وار منه درې قسم شرایط شو صحیح شو پیږي کنه بیا فرقونه معنی وای شوري وجوب حق او امکان الاستفاء او تعذر الاستفاء مثل قوله اذا غاب عن البلده ما دوی د یوسف کله خار نه غایب شو بززي موال بر چې کوم شرایط تیر شي وي ما بایات فلانا فعليا وما ذاب لك عليه فعليا وما غصب ك فعليا دا کوم شرایط چې وما ذکر من الشروط في معنى ما ذكرنا دا ما غدي چې کوم ذکر کړ څه مطلب ملایم شرایط نه دي دا ټیک دي ها کله چې شرط چې هغه مناسباتونه نو هغه سره هغه شرط به فاسد وي ښا کفالت به هم ټکی او شرط به څه وي لکه د سی وی هدایت اچھا جی کفیل توب به ټیک نه وي کفیل توب به صحیح نه وي کده سیدا هدایت وی کچره هوا روالو تلکانا زب به یوسف د قرض ستاده لپاره کفیل شمه او یا باران را لې کفیل بشمه اوس دا مناسب شرایط نه دي کا د شرط پورې کفالت معلق کول ټیک نه دي فاما لا يصح التعليق هر چې صحیح نه دی تعلیق د کفالت به مجرد شرط لګرا فهم هر چې مسله ده نو اورا نو یې صحیح نه دی تعلیق به مجرد شرط پورې لکه دا قول دی وسلی چې وی دی کفیل چې ان حبت الريح کچریا وروالو ته زبزامن ما او جعل مطر یا باران را زبزامن ما وکذا اذا جعل واحدا منه جعل واحدا منهما اجلا کفیل بل دوړو کې یو نیټه جوړه کی څه مطلب کباران نیټه جوړه کی تر باران راتلو پورې زستا کفیل ما یا تر هوا راتلو پورې زستا کفیل ما ندلته دا نیټه مجهوله د باران بکل راځي هوا بکل راځي
نه دغه باطل ده او نفس کفالت ټیک دی ښه وګورئ الا وکذا اذا جعل چې دا کفیل وګرځي یو منهما بری دواړو کې حبوب الريح او مجيء المطر کې اجلن اجل جوړ کې ها دومره د مولوی صاحب کفالت ټیک دی دغه نیټه ورانه شو الا انه يصح الكفاله ويجب المال مال بواجب شو کله بواجب شي په کفیل معنی حالا نیټه ټیک نه ده کنه لأن الكفاله مولوی صاحب دلته ډېر زبردست قاعده ذکر کړې ده قاعده دا د محکمه پر بیان کړې مو چې شرط کوم عقود دي چلته شرط فاسد سره شرط فاسد خپل فاسد وي وقت ټیک وي کوم عقود دي کوم عقود دي چې شرط پکې خپل فاسد وي او وقت صحیح وي یاد سی وایا کوم عقود دي چې شرط پورې معلق کول صحیح دي او کوم عقود دي شرط پورې معلق کول صحیح نه دي نو وي لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة بروغوري بس قاعده دا شواله لکوا اوره نکم عقود چې شرط پورې معلق کول صحیح وی لکه طلاق شو عتاق شو اپ شروط فاسده و باندې نه فاسديږي بلکې شرط خپل څه وی فاسد وی او کوم عقود چې شرط پورې معلق کول صحیح نه لکه بیا هغه به شرط فاسد سره فاسديږي او کفالت شرط پورې معلق کول صحیح دي وسم د اخري مسله ویل کنه نو به شروط فاسده و باندې به فاسديږي نه لأن الكفالة چره لما صح تعليقها هر کله چې صحیح د دې معلق کول به شرط پورې نو لا تبطلون بباطليږي بشروط الفاسده و باندې لکه طلاق شرط پورې معلق کول ټیک دی عتاق ټیک دی نو په شرط فاسده هم نه فاسديږي فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينه اکبر وګوري یوسف ماته هدایت ماته ویل یوسف باندې چې تاسو څومره روپۍ دي کنه دا غیزه کفیل اول ټیک ده اوس لانجش ولا ما ویل زر دي هدایت ویل نه مړه 500 دي نو حکمدار کما گواهان را وصل ثابت مکله چې زر دي هدایت بزر راغی او که گواهان میرانه وصل بس به د هدایت قول اعتبار دی هغه څو دی 500 بس هغه 500 باغه کفیلی او که یوسف پکې ویل جی زر را باندې دي یوسف قول هیڅ اعتبار نشته هدایت معنی بهر حال 500 لازم شوي البته یوسف ته وې تا چې کله ویل زر را باندې دي نو اقرارو کو پتا زر شوي کار څه درمانی خو زر درمانی وشوي کا کزر وی خټیک د کپن سویم زر تلاړي وګورئ فین قال ک شریک فیل ویل تکفلت ما تو ویز کفیلم بما باغ بیسو لک چستادی باغ باندې فقامت البینه نو ما گواهان قائم کړ به الفن چې ما خو زر دی علیه بدی مغفولن هو باندې دی قرضداري باندې زمين ول کفیل زمين بده پورو زر زمين شي کفیل بده پورو ضرور زمين شي لئن ولی ملي سب گواهان سره ثابت شولا اما تاسو یو ماده ویلی و 75 نمبر ماده الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان کوم شی چې بدلیل سره ثابت شي دا سی لکه چې بسترګو یې نه دلته مو یو ګورئ لأن ثابت بالبينه ثابت په بینه برهان سره كثابت معاینه دا د څه لکه چې لیدلو یو 100 روپۍ په ور پورې وي یعنی 100 روپۍ ما یوسف لور کړل او کفیل ولیدلې فيتحقق ما عليه متحقق بشاغه به سې کوم چې یوسف دی بچا بشي په متحقق وشي په کفیل باندې فیصح الزمان به نصیب شي زمان هم په هغه پیسو په کوم معنی چې گواهان راوړل و لم تقم البینه کمر کشرما گواهان قائم نکړه نبی فالقول قول الكفيل کفیل سره بیا دي کړي 500 کنه مکه وشي خما یمینه قسم بم کې ها په مقدار ما یعترف به پاغه مقدار کم معنی چې هغه اعتراف کوي یعنی 500 باندې ولی لکه د قسم ورکه ځکه دا منکر دی کنه مدعی دی مدعی سره چې گواهان نه مدعی به قسم کوي لانه منکر لزیادت منکر د زیادت دی اوس کدی مغفولن هو اقرار وکړو فین طرف المغفول عنه یوسف ویل باکثر من ذلك د کفیل پیسو نه زیات یاد کړي زری یاد کړي چې زری ربانی دي لم يصدق على کفیله د خبر به د کفیل په مقابله کې نه قبليږي ښا ځکه دا اقرار د من کتاب الاقرار کې نه ویل چې کله یو سره اقرار کوي کنه نو داغه په حق کې چې سریه ثابتي کې بل حق ته نه متعدي کیږي زم مادم ویلي د 77 نمبر البینه حجه متعدیه والاقرار حجه قاصره اقرار کو حجت قاصره د بزان چې ثابتول شي په بلی نو مغفولن هو چې وي زری را باندې بزانی شي په کفیر نه چې لازم وله لانه اقرار الغير او بغیر اقرار دی ولا ولایت له او ولایت نشته دی سب د بارا
علیه په کفیل غیر باندې ښا چې هغه باندې لازمي کی البته ويصدق فی حق نفسه د تصدیق د په حق کې کېږي ولی بزانی ولایت شته ولایته د ولایت شته علیه په خپل نفس باندې